نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عزیزان نن 10 نومبر دی اور پرون 9 نومبر دی 9 نومبر تاریخ باندې په پورا پاکستان کې بلکې اکثر دین اسلامی ممالکو کې 9 نومبر پروز باندې یوم اقبال مناږي اور د دې مقصد دا وی چې شاعر مشرق علامه اقبال رحم الله هغه شخصیت چې هغه صرف شاعر نه بلکې د پاکستان د وجود تصور چې چا کړی او نقشه چې چا جوړه کړی و هغه شاعر مشرق علامه اقبال رحم الله اور په الہاباد کې هغه یو عظیمه خطبه ویل و چې موږ له پکار دي د کوم ذهني غلامی چې موږ د انګریزانو اپناو کړی دا موږ له پکار دي چې ځان د دینه آزاد کو او موږ له یو جدا الگ اور مستقل مملکت پکار دی چې الته مسلمانان آزادانه طور باندې په شعائر اسلام باندې عمل وکړي دا دغه تصور د پاکستان د وجود یو خاکا دا د اوی په ذهن کې و د دې وجه نه قائد اعظم جناح هغه مستقل طور باندې لندن ته تللی او هلته سکونت اختیار کړی لیکن شاعر مشرق علامه اقبال رحم الله هغه ته خط ولیکو چې تاسو راشئ دلته هندوستان ته او ستاسو سخت ضرورت دی د دې وجه نه قائد اعظم محمد علي جناح رحمه الله هغه تشریف راوړو اور د هغې نه بعد هغوی مستقل طور باندې سوچ وکړو فکر وکړو کېناستو اور د هغوی د هغه سوچ په نتیجه کې پاکستان وجود کې راغی اور صرف د هغوی سوچ نه و بلکې هغوی سره زمون علماء دیوبند شانه بشانه ولاړ حضرت حکیم الامت مجدد الملت علامه اشرف علي تهانوي رحم الله علامه شبیر احمد عثماني رحم الله مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثماني رحم الله د دې نه علاوه کثیر تعداد باندې علماء دیوبند هغوی د پاکستان په جوړولو کې د دې شخصیاتو شانه بشانه ولاړ نو 9 نومبر دا د شاعر مشرق علامه اقبال رحم الله یوم پیدائش ته اور دا خلق مناوي لیکن رسمی طور باندې مناول نه دي پکار بلکې دا سوچ پکار دی چې شاعر مشرق علامه اقبال رحم الله یو عام کسو لیکن چې کله د هغه تصور او سوچ داو چې مسلمانان بیدار شي هغه په یو مقام کې وایي انقلابات جہاں حق ہے سن لو ہر تغیر سے آواز آتی ہے ففهم د دنیا انقلابات حق دي اور د دې تغیراتو د आवाज راځي چې ځان پوه کا ځان پوه کا دغه اصل کې مسلم بادشاہانو ته سبق ته کچرته تاسو یو ځکه شکست اخړای نو تاسو خپل ځان د کوي مو بلکې ځان کې نور همت پیدا کړئ اور به د کفارو مقابله وکړئ خپل دشمنانو عام کسو دغه دومره لوی سوچو د دې وجه نه نن زمانه کې هر سړی هغه پیژني ولی ځکه چې د هغه سوچ دنیو نو کله نن زمانی نوجوانان طبقه تعلیم یافته طبقه هغوی ځان دین لپاره وقف کی د دین سوچ په ذهن کې کیدي کم د دهریانه سوچ چې دا د ذهن نه لري کی کم مغربي سوچ چې دا د ذهن نه لري کی ان شاء الله د دې نوم هم الله تعالی اوچت کی نو تاریخ باندې دا روز مناول دا څه قبیح عمل نه دی لیکن اصل کې دا سبق حاصلول پکار دي چې مونږ هم ځان کې هغه رنګ همت پیدا کو خپل نوجوانان زه امید ساتم چې څومره زموږ نوجوانان طبقه دي هغوی هم ځان کې همت پیدا کوي دا زموږ مدرسې اسلامي للعلوم النبویه کونچي بشام ملګري تشریف فرما دي نن مونږه دا پروګرام د دې لپاره وکړو چې خپل نوجوانانو ته دا سبق ورکړو که هغه د دیني مدارسو طلبا دي که هغه د غیر دیني مدارسو طلبا دي هغه ټولو له پکار دي چې ځان کې هغه رنګې همت هغه رنګې جذبه پیدا کړي کم چې شاعر مشرق علامه اقبال رحم الله په زړه کې هغه جذبه موجود و ان شاء الله دوی ته هم الله تعالی هغه نوم اور هغه شان ورکړي الله تعالی چې سوي په دې باندې الله تعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي اما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب